د شپې داستان. د واکمن او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د شپې داستان خپرونو تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې وي. په همدې هیله دا د یو وار بیا زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د قاچاقبره په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. زیات مو نه ځنډوو او راځو د داستان دا برخه را پیلوو. ساعت ته مې وکتل، 3 پاوه تیر شوي وو. له ځان سره مې وویل اوس به ساتونکی څه درته وایي. په بیړه راتاو شوم. په 5 دقیقو کې مې ځان تر دروازې ورساوه. دروازه مې ټک ټک کړه، چا خلاصه نه کړه. ځنډ شو. بیا مې وټکوله. د ساتونکي پر ځای بلال خلاصه کړه. پوښتنه مې ترې وکړه چې ساتونکی چېرته دی. ویل چې هغه یې د خوراکي توکو لپاره لیږلی. ومې ویل بیا خو کاشکې لږ ناوخته راغلی وای. ما ویل ساتونکی به راته په قهر شي. نو څه دې کول؟ بس د پام غلطولو لپاره مناسب فرصت و. نو ما ته دې څه راوړل؟ راوړل مې خو بیرته پښیمانه شوم. داسې څه دې اخیستل چې ته پرې پښیمانه شوې؟ پرېږده یې. زه نه پوهېږم چې پرون ستاسې د غرمني چرګ له غوښې راکولو څخه په کومو الفاظو مننه وکړم او خداس ته ترکېدلی وم که څنګه. په ټول ژوند مې دومره خوند له خوراکه نه دی اخیستی. ډېر خوندور چرګ و. ورته ومې خندل. بیا مې ورته وویل چې عادي چرګ و، خو په لوږه کې هر خوراک مزه کوي. هغه سترګې ښکته واچولې او ویې ویل دا خوند به رانه په ژوند هم هیر نشي. بې واکه مې له خولې ووتل او ورته ومې ویل او ډالۍ کوونکي یې څنګه؟ بلال وشرمېده، رنګ یې والوت. غوښتل یې ځان خلاص کړي او په دې اړه هېڅ هم ونه وایي، خو مجبور و. بې ځوابه هم ځان ورته بد ښکارېده. په نه زړه یې په پرې خبرو وویل هغه به هم هېڅکله رانه هېره نشي. بلال د خپل اطاق په لورې وخوځېد. زه هم د مور او پلار کوټې ته دننه شوم. پر سبا یې زموږ دغه د پټ پټونې سفر بیا پیل شو. له یوه ښاره بل او له بل ښاره بل ته مو سفرونو دوام درلود. لومړی له کرمان نه اصفهان ته او بیا تهران او له ترکیې سره مرز مهاباد ته په سختو ستونزو ورسېدو. ځینو ځایونو کې به ایجنټ له پولیسو سره جوړ جاړی کوو. ډېره سختي به نه وه او په ځینو ځایونو کې به چې پیسې او واسطې کار نه کوو، هلته به یې پټ د تیلو په ټانکرونو کې د کالیو ماشینونو او د چرګانو د لویو قفسونو په منځ کې تېرولو. د کرولا ډوله موټر ډاله خو عادي خبره وه چې 3-4 او له هغه څخه هم زیات به یې پکې اچول. د دغو شیبو بیانولو لپاره په نړۍ کې داسې الفاظ نه دي پیدا شوي چې بیان یې کړي، ځکه خو زه هم ترې تېرېږم. لنډه دا چې خدای دې دغسې حالت د چا په سپې هم نه تېروي. مهاباد کې چې ښکته شو، د کلي منځ کې یوه کور ته دننه شو. ساده کور و خو پراخه حویلۍ یې درلوده. د حویلۍ په منځ کې د ناکو او مڼو ونې ولاړې وې. یوه لرې کونج کې یې 2-3 کوټې آبادې شوې وې. مخې ته یې ماشومانو لوبې کولې. یوه نیمه میرمن به هم د کور د کارونو لپاره بهر او دننه کېده. د دروازې سره یې 2 کوټې لرلې. هغه یې موږ ته وسپارلې.
د دې سیمې د میرمنو جامې زموږ د ګران افغانستان خلکو په څیر وې، پړوني یې هم په سره ول. یوې کوټې ته سړي او بلې کوټې ته موږ میرمنې ننوتو. زوړ فرش پکې پروت و، نري نري توشکونه پکې هوار شوي وو او د بالښتونو منځ برخه تورو خیرو نیولې وه. له یوه نیم نه غوبه رنګه مالوچ هم راوتلي وو. کېناستو. د خیرو په اړه نور موږ هم بې تفاوته شوي وو. خپله هم په اونۍ او 10 ورځو کې د حمام کولو موقع په لاس نه راتله. نوکان مې لوی شوي وو. د پرې کولو لپاره مې څه نه درلودل. یوازې منځونه به مې په خلو پاکول. چیرې به مې چې اوبه پیدا کړې، که 1 ساعت مخکې به مې هم مخ او لاس وینځلې وو، بیا به مې پرې مینځل. همدلته میشت شو او غرمه هم را ورسېده. د کور والا یوه وچه ډوډۍ او یو خام سور بانجان د نفر په سر را وویشل. لږ وروسته ایجنټ هم راښکاره شو. هغه وویل چې نن ماښام ګیم دی، 4 ساعته به په موټر کې مزل کوو او بیا به د ترکیې سرحد ته رسیږو. هلته به دمه کوو او د شپې 2 بجې به د ترکیې له سرحد نه اوړو. ساعتونه ژر ژر تېرېدل او بالاخره ماښام هم را ورسېد. موږ بیا موټرو ته وختو. له 4 ساعته مزل وروسته د یوه غره لمنې ته ورسېدو. 1 ساعت مو موټر په مړو څراغونو لاره لنډه کړه، ځکه له ترکیې عسکرو ویرې شتون درلود. بالاخره د غره هغې برخې ته ورسېدو چې موټر نور پکې مزل نشو کولی. غر له ګڼو ځنګلونو غني و. د غره په بیخ کې میشت شو او لرې لرې د ترکیې د برېښنا څراغونه لیدل کېدل. د هغو رڼاګانو سره زما زړه هم رڼا کېده. یوه هیله مندي یې را سره پیدا کوله. ویل مې چې اوس مو سختې ذاتي پای ته ورسېدې. نور له هر ډول ګواښونو ژغورل کېږو. ترکیې ته اوړو او سبا به په ترکیه کې یو. خو دا چې د ترکیې له مرزه د تېرېدو به مو تقدیر څه لیکلي وي، په هغه موږ هم نه پوهېدو. د یوه ارامښت په انتظار وو، ځکه ډېر ستړي شوي وو. په کابل کې به مې په تلویزیون کې ترکي سریالونه کتل. خلک یې ډېر با فرهنګه معلومېدل، بله دا چې زیاتره یې سني مسلمانان دي. زما هم د ترکیې خاورې لیدو ته تلوسه وه. د شپې 2 بجې را ورسېدې. بې ډوله او بې سلیقې 3 ایراني کسان را سره شول. په لاسونو کې کړیو او د غاړې زنځیرونو یې هېڅ خوند را نه کړ. موږ ته یې وویل اوس حرکت کوو، هېڅوک باید له لاسي ګروپه استفاده ونه کړي. حرکت مو وکړ. ویلې چې حرکت مو باید ډېر غلی او خاموشه وي. خبرې بندې دي او که خبرې کوئ هم یو بل ته په غوږونو کې وغږیږئ. ترکي سرتیري خپل سرحدونه ډېر کلک ساتي. دلته واسطه ډېره کمه او ناشونې ده. ترکان سر بایلي خو وطن ساتي. که لږ هم شکمن شي نو ځانونو ته خپله قبرونه وباسئ. سیمه به در باندې سور اور وګرځي. له دې تشریحاتو سره د ترکانو عثماني خلافت را یاد شو. د اسلام او خلافت ساتلو لپاره د ترکانو قربانۍ را یادې شوې، کومې چې ما د ترکي تاریخ په یوه ژباړل شوي کتاب کې لوستې وې. له ځان سره مې وویل ترکان په رښتیا هم یوازې د ویلو نه بلکې د عمل خلک دي. حرکت مو پیل کړ. 3 تنه ایرانیان یو مخکې، 2 هم د قطار په منځ او 3 یې په آخر کې وو. خو د دوی په هر قدم او رفتار کې کچه ګیله ورایه ښکارېده. ما او مور مې د سفر له پیله ځان ښه په حجاب کې پیچلی و. ازبکې ته مې هم د دې کار سپارښتنه وکړه. هغې ومنله، خو هغه ایرانی ډوله جامې چې کړې وې حجاب یې نه درلود. مجبوره و په هماغو کالیو کې ولاړه شي. په پښو مزل پیل شو. په ځنګلونو کې مو د تریخ، بې خونده او خطرناک سفر لاره لنډوله. په لاره کې څو ځایه د قطار د منځ برخې ایراني له ازبکي سره وږه وجنګوله. ما هم دغه کار د سترګو له کونجونو څاره. په 3یم ځل هغه اړه شوه خپل ورور ته ووایي. ورور یې ایراني ایجنټ ته په غوسه شو. هغه یې له ګریوانه ونیو.
خو د دې پر ځای چې ایرانی وشرمېږي او خجالت شي، د ازبکي د ورور لاس یې څنډ واهه، ګریوان یې ترې خلاص کړ. ازبکي ته ورغی او هغه یې په غېږ کې ونیوله. په زور یې 2-3 مچکې ترې واخیستې. وروسته یې چاقو راویست او ازبک ته یې وویل: آیا اوس غواړې چې دلته دې کلمې وباسم؟ دا افغانستان نه دی، دا ایران دی. دلته زموږ امر چلیږي. په دې لارو کې چې راځي ناموسي غیرت به دې خپل وطن کې پرېږدې. که دې بل حرکت وکړ، کلمې دې وباسم. یوه ګرده درنه تیږه لاسته راغله، خو ازبکي او د ازبکي ورور له ما مخکې تیږې ته لاس کړ. د ایراني له دې خبرې سره د ازبکي د لاس تیږه د هغه په اوږه ولګېده. بیا یې ورور پرته له دې چې فکر وکړي ایرانی په کوم ځای وولي وار یې پرې وکړ. د هغه د سینې ډب او بیا زګیروی شو. د سړي ساه وربنده کړه. کېناست. ازبک په بیړه ورغی، لاس یې ترې تاو کړ او چاقو یې ترې واخیست. د هغه په خپل چاقو یې د وهلو لاس پرې اوچت کړ. د هغه د پلار غږ مې واورېد: ویه وهه، سر ترې پرې کړه. خو بل لاروي یې لاس ونیو. ویه ویل که دلته مو نور هم غږ پورته شي، د ټولو د ژوند په بیه به راته تمام شي. 2 ایرانیان د کتار له سره و آخره هم راورسېدل. هغوی زارۍ پیل کړې. ویل یې ډېر د خطر ځای دی، نور له دې کاره تېر شئ. که ترکیه عسکر مو شور واوري، دا سیمه به راباندې سور تنور کړي او دا کار به د ټولو د ژوند په بیه تمام شي. بالاخره ګواښ وشو او جنګ خلاص شو. خو زما تیږه لا هماغسې زما په لاس کې پاته شوه، که نه د ایراني په ککرۍ مې د 20 ایرانه. د مزل لپاره بېرته زمینه برابره شوه او په غرونو کې مو یو په بل پسې ګامونه اخیستل. ازبکه ډېره ډاره شوې وه. زما د ملا کمربند یې نه خوشې کاوه. څنګ په څنګ را سره روانه وه. زموږ د منځ برخې قاچاقبر هم بدل شو. شاته لاړ. شاتنی کس هم دلته راغی. تیاره وه، خو د مخکې کس په پلونو مو لیکه جوړه کړې وه. ځینې ځایونو کې خو لاره دومره باریکه وه چې په خاپوړو مخ ته تلو، یا به هم چې ښکته کېدو په کونوړي به ښویېدو، ځکه چې د لوېدو چانس زیات و او هلته پاڼونه وو، کندې وې، ډېرې لوړې او ژورې پکې وې. کله کله خو به زما پښه هم وښویېده او 1 متر به وڅکېدم. ازبکې به له ما سره کومک کاوه او چې لوېدو ته به کږه شوم، هغې به مې تیار لاس په لاس کې نیولی و او له لوېدلو به یې ژغورلم. 3 ساعته مو مزل وکړ. د ترکیې سرحد ته بیخي نږدې شوي وو. زموږ د کمبختۍ له لاسه خدای خبر له کوم ځایه مو ترکي پوستو ته څرک ولګېد. په موږ یې ډزې پیل کړې. مور او ازبکې ته مې پام شو. دواړه لکه پاڼې رپېدې. زما هم طاقت نه کېده. له ایران نه د راوښتو وخت یې رایاد کړ. زما ورور چې مرمۍ یې وخوړه، د هغه وینې مې یادې شوې. سخته په ډار کې شوم. فکر مې کاوه که مې د کور کوم غړی دلته رانه ولګېږي، زه به څه کوم. 15 دقیقې مو په سرو مرمیو کې مزل وکړ. کله منډه او کله په ملا ماتې تګ کې د غره سر ته ورسېدو. له لږ مزل وروسته غر زموږ او د دوی ترمنځ سمټي دیوال شو. ښکته لور ته په حرکت شو او د مرمیو له لګېدو مو سرونه پناه کړل. موږ د غره بیخ ته ورسېدو، خو بیا هم ډزې نه کرارېدې. د غره بیخ کې د دمې لپاره سره راپنډ شو. د ایجنټ تلیفون وشرنګېد. غږ یې پورته و. ورته وویل شول چې له تاسې مخکې 100 کسیزه ډله له مرز نه د تېرېدو په حال کې د ترکیې عسکرو له کمین سره مخ شوي. ډزې پرې شروع دي او دوی اوس تیت او پرک شوي. بېرته در روان دي او تاسو هم راتګ ته زړه مه ښه کوئ. تندي ته مې ټک ورکړ. د خپلې بدقسمتۍ مې وویل. ازبکې جلۍ وویل چې مه نارامه کېږه، څوک پوهېږي شاید په دې کې مو خیر وي.
ورته ومې ویل چې د پلار مې شکر دی، 2 ورځې کېږي انسولین ستنې یې خلاصې شوې دي. مور مې هم نیمه پاتې نه شوه، غوښین مخ یې هډوکو پورې وچ شو، هسې نه چې په پلار مې څه وشي. ویې ویل رب ته به ځان سپارو، بله چاره نه لرو. ایجنټ راغی او ویې ویل چې ګیم کنسل شو، د تګ لاره بنده ده. ترکیه عسکر چې یو ځل راووځي بیا څو ورځې په هغه لاره کې تم کېږي. تر سهاره به دلته یو چې لږه رڼا شي بېرته خپل ځای ته ځو او بله لاره به هلته ټاکو. دا شپه مو تر سهاره رڼه سبا کړه. کله مو چې یو بل ولیدل ډله ډله مسافر راغلل. د ځینو خو جنازې په اوږو وې، ځینو خپل ټپیان په شا کړي وو. یو کس مې ولیده چې پسې مې خاردار کې خوله بنده شوې وه او تر غوږو څیرې وه، شونډې یې پسې زړېدې، توبې مې وایستې. دوی ټول افغانان وو، له 1-2 مې اردو هم پکې واورېده. د افغانانو په حال مې افسوس وکړ. د ښکلې ښکلې ځوانانو جنازې په اوږو وې، په چوپه خوله یې د ملګرو غم شاړه. ځینې پکې نګوښېدل، په پښه به یې څیره تړلې وه او د پایڅې خوله به یې په وینو لړلې پسې څکېده. مونږ هم دوی ته او هم خپلو ځانونو ته د زړه وینې خوړلې. دعا مې وکړه، یا پاکه ربه، هغه څوک چې مونږ او دغه ځوانان د خپل ګل وطن پرېښودو ته اړ کړي، پاکه ربه ته یې تباه کړي، بیخ او بنیاد یې وباسي، خپل اولادونه یې هم داسې خوار او زار کړي. له مخته تګه مو تمه پرې شوه، اړ و چې بېرته په شا حرکت وکړو. په ځنګلونو کې روان شو. په بېرته تګ کې مو یو نیم هغه ژور ځای هم ولید چې مونږ پرې د شپې تیر شوي وو. کله دې ځای لوېدلې وای، ټوټې به مې هم چا نه وای راټولې کړي، خو ښه وه چې د شپې پرې تیر شوي وو او ژوروالی مو نه لیده. قاچاقبرو هم نه راته ویل چې دغه ځایونه ژور دي او احتیاط پکې کوئ. هغوی هم ملامت نه وو، مونږ یې څه کولو، د پردي مور اولاد وو. قاچاقبرو بېرته هغه کور ته ورسولو، له کوم کوره مو چې په دې لورې حرکت را کړی وو. پتلو کې یې مخ راواړوو او ویې ویل سبا په نوې لاره ګیم دی، مازدیګر حرکت کوو، چمتو اوسئ. همدلته دمه شو. شپه راغله، خو ټوله شپه مې پلار بېخ و. هر نیم ساعت وروسته به تشناب ته ووت. سهار مې د هغه ستونزه مور ته وویله. مور راته وویل چې د پلار د شکر جګ شوی او نن یې 3مه ورځ ده چې د شکر انسولین ستنې یې خلاصې شوې دي. هغې زیاته کړه چې که انسولین ستنې ورته پیدا نه شي، کیدای شي بېهوښۍ ته لاړ شي او د مرګ لامل یې شي. د مور له دې خبرې سره سخته وارخطا شوم. ومې ویل که په پلار خدای مکړه څه وشي، موږ به څه کوو؟ ژر بهر ووتم. بلال لمر ته ناست و. کوچنی جان پاکې په ویښتانو واهه، تار تار ویښته یې په غومبرو را پراته ول. مخ یې سور او سپین ځلېده، غټې سترګې یې صابون تکې سرې کړې وې. زما په لیدو وشرمېده. د مخ کومه سرخي یې چې وه هغه هم وتښتېده. ژر یې دسمال شاته ونیو. هڅه یې کوله حمام کول له ما پټ کړي. پکتیاوال په رښتیا ډېر حیاناک خلک دي. شاید دغه کار یې هم د ډېرې حیا له کبله کاوه. زما په لیدو لږ ټکنی خوندې شو. ویې ویل لیمې خیریت دی؟ د پلار شکر مې جګ شوی، که په بیړه یې پیچکاري پیدا نه کړو وضعیت یې خرابېږي. خو مخکې به دې ویلي و که نه؟ پلار مې غلطي کړې، موږ اوس پرې پوه شو. ته اندېښنه مه کوه، زه یې پیدا کوم. بلال ته مې د ستنو ډبې د نښې په ډول ورکړل او له 4 ساعته ځنډ وروسته هغه د انسولین پیچکاري زما مخکې ونیوې. ویې ویل 2 ساعته مزل له دې طرفه او 2 ساعته له هغه طرفه مزل. ایله په دې وتوانېدم چې پیچکاري تر تاسې راورسوم. ستنې مې ترې واخیستې.
ځینې خلک چې ښه در سره وکړي نو مننې ویلو ته په تمه وي، خو بلال ژر بیرته روان شو تر څو وخت ونه وځي او ستنې مې پلار ته ورسوم. غږ مې پسې وکړ: بلاله! مخ یې راواړاوه. د مخ سرخۍ او سپینوالی یې ګردو پټ کړی و. زړه مې پرې وسوځېد. لکه څه مې چې کېږي. ورته ومې ویل: مونږ خو مرګ لرو که نه؟ هو، ولې؟ ستا ښېګڼې به په زنکدن کې هم راته یادې وي. ستا احسانونه به هېڅ وخت رانه هېر نه شي. سرې شونډې یې ویړې شوې. د هغه مهینو سپینو غاښونو کې ډېرې جالبې ښکارېدې. ویې ویل: هغه نو کوم ښه دي چې له احسان سره یو ځای وي، ښه باید بې احسانه وي. زړه مې درته دعا کوي تاسې څو ځله زموږ د کورنۍ ژوند وژغوره. که ستاینه مې ختمه شوې وي پیچکاري د پلار ته وروړه، که نه حالت به یې نور هم خراب شي. هغه نور روان شو. خپله ستاینه یې نه خوښېده. زه هم کوټې ته ننوتم. مور مې په یوه ژور غمجن فکر کې ډوبه وه. پلار مې هم تازه له تشنابه راغی. ویې ویل: موږ به دې اوس پلار په لوی لاس ووژنو. د پلار څېرې ته مې وکتل. سترګې پکې ننوتلې وې. پر ملا هم یو څه کړوپ شوی و. رنګ یې بیخي پیکه معلومېده. مور ته مې چې د شکر پیچکاري ونیوې ښکته او پورته یې راته وکتل. بیا یې وویل: آیا دا کوم خوب او خیال دی او که رښتیا دي؟ رښتیا دي مورې، خو له کومه دې کړې؟ بس دلته یو زلمی دی چې خوبونه هم رښتیا کوي. مورې، بلال یادوم. مور مې ستنې په ځمکه کېښودې او دواړه لاسونه یې لپه کړل. د زړه له تله یې د هغه لپاره د ښې رازه ژوند غوښتنه وکړه او ما هم پرې امین ووایه. خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له یوې بلې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.